قرآن کے زی پزی باندے اللہ مسلمان تا و انسانیت تا خطاب ورکی لا تقتل النفس التي حرم اللہ اگر نفس مقتل و کم چی بتا باندے اللہ حرام کرے دا قرآن و حدیث مطالعہ لگو کا علماء نے وورا دا قرآن و حدیث و دا مدرسہ ساری بچی لجی کم تعلیم ورکی اگر تعلیم ورکی ستادوین حرمت ورتخی دا انسانیت دوین احترام ورتخی چی عین پا جہاد کے اے مسلمان و مجاہدہ د جهاد په میدان کې تعالی هغه کس مخې له درغې دا نابالغ ماشوم بچیرې توره به د دنه اړې د باندې ګزار ونه کې تعالی مخکې یو انسان درغې ته پوه شوې دا تور سرې زنانه ده یو زنانه ده انسان دا نارینه نه دی توره به د هغه نه اړې خبردار ګزار ور نه کې په تا باندې وینه تویول دا حرام دی ناجایز دی تعالی یو سپین ږیره مخکې درغې توره به د هغه نه اړې عین په جهاد کې دغه وینه ښکته توی نه کې تعالی د هغو یو مذهبي پیشوا مخې له درغې تعالی اجازت نه در کوم عین په جهاد کې تر هغه سر چې کوم دی نو کټ کې الحمدلله قرآن درس را کړو زما علم یې زده کړی ستا بچي ته یې ورښیي نن ستا د ویلې هغه تحفظ زما د عالم او دا مدرسه ستا بچي ته درښیي زما بچی څنګه نه معاشرې دپاره ناصر کیدی شي دا خو زما د وینې تحفظ یې زده کوي الحمدلله معاشرې دپاره د ټول نه لوی خیر دی ټول الحمدلله زمان مدرسه دا دویم نمبر ستار مال تحفظ دی بچی تخی زریبان خبر کوم اغیارو د شیشې په ذریعې سره ستاو ذهن ته خیرې در اچولی دی ما ته نن حق حاصل دی زما یو ساره لوح مسلمان خطا کړی دی ما ته حق حاصل دی زه هغه خطا او خیرې د ذهن نه وینځم زما مدرسه کې زما علم زما دې بچي ته څه ښیي زما د مال تحفظ ورته ښیي زما د مال تحفظ ورته څنګه ښیي قرآن کې الله فرمیل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل باطل طریقې سره د یو مال مالونه مخورئ ستا بچی راغی دې مدرسه کې زما علم ورته ستا د مال تحفظ ورکړه د دغې آیات شرح وګورئ زموږ د فقه کتابونه موجود دي د بویو لوی لوی کتابونه لوی لوی جلدونه موجود دي که چېرته تا د خپلو علماو نه واورېدل ستا ضمیر او ایمان به تعالی دا فتوه درکړي دا مدرسه چې څنګه د جان تحفظ ورکوي زما د مال داسې تحفظ ورکوي پته ولګېره د دې مدرسې عالم دا خو زما د جان هم خیر خوا زما د مال هم خیر خوا د دې مدرسې د وجود زما د جان او مال خیر خوا د دې مدرسې طالب علم زما د جان او مال خیر خوا دی او بیا څنګه درته ما ویل وینې تحفظ مدرسه ورکوي دې کې د قرآن هغه آیتونه ښیي کوم چې الله د وینې تویولو په حرمت کې هغه نازل کړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما د جنگ په میدان کې زمانې بچی لا او مسلمان لا او مجاهد لا دا اجازت نشته چې بوډا لړکا قتل کا ماشوم نابالغ او زنانه مذهبي رهنما لړکا همدغه شانت عین په جهاد کې ساده مال تحفظ کوي خیبر واقعه زمونږ مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر باندې ګیره واچوله صحابه او مجاهدین د خیبر نه تاو شول یو کس راغی هغه چرواها چې په اسود راعي باندې مشهور دی اسود معنی د تور د رنګ نه یو تور یو غریب راعي دی شپون دی پردي ساوري او ګډې او بزي سره په کرایه او اجرت باندې سره راغی وایي کتل صحابه کرامو دی وجود ورله خوند ورکا راغی یو کس صحابي پسې صحابي نه تپوس کې استاد پیغمبر کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خیمه کې ناس دی هغه ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ناس دی اسود راعي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې ناسته وایي زه یو یهودي ما د یهود بزي سروما زه یو بد شکل یم او یو غریب یم خلک زمانه نفرت کوي زه د دې خلکو بزي سروم مال په هغې باندې اجرت راکوي زه به خپل کور او بچي ساتم او پالمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ستا چهرې ماله ډېر خوند راکه ما ته خپل تعلیمات بیان کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته توحید لک بیان کا رسالت بیان کا عقیده رباس بعد الموت بیان کا دیوی خبرو خل خوند راکه خدا را توایا کسجر تک استا سره هغه دغه اسلام د سور لاندې رالم تاسو به مال کم مقام راکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای زبتار سینې سره لګوم زما صحابه وره د سینې سره لګي هغه يهودي ورته وي د الله رسول ته ما پوری ولی مذاق کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه مذاق نکوم ویمانه خو يهود کرکه کوي یو ځای می خوراک ته نه بریری ما سره لاس نه میلاوي زمانه نفرت کوي زه غریب او بد شکل
ویم محمد رسول الله فرمیل پر یک کلمه باندې به ته داسې وینځلی شي ستا رنګ به الله په سپینوالي بدل کړي ته چې کوم دی نو ستا هغه لاندېوالی به الله په اوچتوالي باندې بدل کړي ته زمونږ رور وګرځېدې د عامو مسلمانانو غونته یو مسلمان وګرځېدې هغه اسود رایي وایي د الله رسوله دا راته ووایه که زه چېرته کې دین قبول کړم زه ستاسو سره جهاد له لاړ شم زه شهید شم زه به څه جوړېږم نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل زه ستا د جنت ذموار یم ما ته کلمه ووایه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل وایه اسود رایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسود رایي مسلمان شو رسول الله مبارک ورته ټولو نه اول وس کم حکم ورکوي غور سره واورئ ما مدرسه والیم ستاره جان تحفظ خی دا مدرسه ستاره مال تحفظ خی اغیار زما ساره لوح مسلمان دې دوکه کړی دی چې دا مدرسې خو د دهشتګردۍ اړې دي زه مسلمان راځم ولې نه د دې عالم نه اورم ولې نه چې زما بچي ته څه ښیي زه سلیبس چې کوم ولې نه کم چې قرآن او حدیث دی هغه زما څومره تحفظ کوي زه د اغیارو سره په ها کې ها ولې میلاوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسود رایي ته کلمه وایي مسلمان شو وس د ټولو نه اول ورته را حکم نه کوي اله اودس وکړه مونځ وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته عبادات نه ښیي اله شا به روژه ونیسه محمد رسول الله ورته رانه وایي ستا سره مال څومره دی د هغې نه زکات او صدقه ورکړې نبي علیه الصلاة والسلام د ټولو نه اول ورته وایي تا کلمه وایې مسلمان شې اوس په تره بل د مال تحفظ کې ستا سره پردۍ ګډې او بزیري لاړ شه را خپل مالک ته حواله کړه وروسته راشه تا ته به د هغې نه وروسته دین ښیمه هغه اسود رایي ورته وایي د الله رسوله دا بچا پسې چې جنگ له راغلی دا راغو بزیري هغه خلک چې ستا د وینې تږي ناست دي دا راغو بزیري محمد رسول الله فرمیل اسلام موږ ته د پردي مال تحفظ ښیي دا که عینې په جهاد کې د دشمن نه ما واغستې دا به مال غنیمتي دا اوس غدر او دوکه ده چې تا ته حواله کړي د دې دپاره دي زما بزي ته سرې او ته به یې دلته موږ ته حواله کړې را دوکه ده لاړ اسود رایي د ټولو نه اول بزي چې کوم دی نه حواله کړې هغه مال چې حواله کو د هغې نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی د الله رسوله ما مال مالک ته ور ورسو د دې نه اخوا راته وایه نبي علیه السلام وفرمیل دا ټیم د مونځ هم نه دی دا ټیم د حج هم نه دی دا ټیم چې کوم دی دا د روژې هم نه دی اوس موږ نقد جهاد له روان یو زموږ سره شامل شه د الله رسوله که شهید شم زه دې جهاد کې شریک شم څه به یمه که ژوندی رالی غازي که شهید شوې جنت ضمانت دې ظالمه نبي علیه الصلاة والسلام سره اسود رایي هغه ملګری شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه دا چې جهاد به ختم شو میدان باندې به چکر لګو میدان باندې چکر لګئ صحابه لاشونه راپورته کړي یو ځای ته صحابه راغونډ دي دا کس د هغه سیټ دی او که د دې سیټ دی د هغې کفارو د سیټ دی او که زمونږ دی پیغمبر علیه السلام ورغی زما صحابه څه کوئ د الله رسول ناشنا لاش پروت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورغی د الله بندګانو دا خو زمونږ هغه دوست دی کم چې دی هو د بزي سره ولې بزي واپس کړی هغه شهید شوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل الله د تور رنگ په سپیرې سره بدل کو د روح جنت کې ګرځي مزې کوي